بیماري د زړه بیماري ده. زما د زړه خبره هم ده او د معدې خبره هم ده. مونږ ته د زړه تکلیف هم دی. اوس موجوده وخت کې ګرځېدی نه شي بس په دغه اوس نه شم بس یې ګرځم او سر راباندې ګرځي رالوېږم. کمزورتیا ده. لږ وخت دې لاسه نیولې او ما دغه راکړو چې لږ شان وګرځم او مزه نه کوي، نه شم. مخکې 2 میاشتې داخل وم په صحت کارت باندې علاج کوم. صحت کارت کې پیسې ختمې کړې، بس بیا یو بل نه قرض راغستل، څه پوره به ټایم نشته، څه اسره هم نشته د غیر د خدایه، او غواړو بس یو بل نه غواړو قرض او په دې پلار یې لګو. او څه داسې اوس زمونږ نور وس نه کېږي، 15 لک روپۍ رانه ډاکټران غواړي د علاج دپاره. پیرسدو خلکو ته دا خواست دی د الله د رضا دپاره دا ویډیو شیر کړي. بس زه ښه یم او ما بس غریبي ده او نور څه وس دس مې نه کېږي چې څه تیلی تماکو راباندې د بچو ختم کړو او دالې مودالې مزدوران دي او دغه چپسو دوکانونه کوي او بس هسپتال نه زه راجین کړم، هلته ستنې وې راباندې ډېرې سیوا د 1400 روپو. هېڅ وس مې نه کېږي، دا مې ګاونډیان دي خدای ته پته ده او دوی ته پته ده. او اوس د دې د لاسه دغه یې راته دا لاس په دنه کټ کوو او ما ورته وویل چې نه زه به خیر د علاج په کور کومه، که هر څه ماته وشو خو دې ته غاړه نه ږدمه. نو بس راغلی یم او په هفته کې لکه دغه ځمه. دا بیماري څومره وخت نه ده تاسو ته؟ جي ما څنګه وایي چې 4 کاله داسې ده؟ دا شوګر ما تر 4 کالو نه و، خو لکه لږ لږ اوس دا 2 میاشتې چې وشولې دا لاس ما لامده کړو، ما مونځ کوو یو 10 مې کوو، بعد دې کې سوري شو د 4 د هغې نه ما ته جراثیم ولګېد، بعد دا لاس مې داسې وپړسېد، دې اوږې ته راوختم. بس آخري ډاکټران وویل چې دی 1400 د هسپتال تېر کړه، دی اوس ولېږئ نورو مریضانو ته دې دغه ونه لګي. چې د هغه ځای نه بیا رالم بیا پېښور ته یو ځای نه م راجین کړم زه په کور دا دوی کوه. بس اوس دا ستنې په 2500 روپۍ د الک راوړي، به د خدای سره ښه دي. یو ستن په 2500 روپۍ ده، دا څومره وخت پس دغه د پرته د مخامخ تاسو کتلی شئ. او دا یو سار یو ماښام 2500 روپۍ ورځ شوه. او اوس خدای سره ښه دي، به دې خلکو ته دغه چې څه داسې کېږي به زما مناسب به کار روزګار به پخپله څه کوو جي ما به دغه کوداله واله وخت د سر دیاړي مزدوري به او دغه بټ مټ په مې کوو، دې ګاونډیانو ته مې پته نور څه د غړي موړي مې نشته دی. بچیان دې څومره دي؟ بچیان دغه 2 بچیان دي، دغه یو اپریشن کړی دی لیزر دمدا او دغه بل یې نه کمیږي او د هغوی غریبانانو څه دي، هغه یو دوکان یې د چپس و ختم شو، زما دې ګاونډیانو ته پته ده او هغه بل څه ټکه پکه کوي خو هېڅ درک به نور نه لګي. صحیح دې وخته پورې چې ستاسو کوم علاج وشو، دا دوايانې پرتې دي کومې تاسو استعمال کړې، دا په څه باندې کې دي؟ دغه بچیانو محنت او دغه بچیانو محنت او تا نه قرض راله ما نه قرض راله تقریبا 3 لک روپو پورې راواستو. خدای دې ته چا څخه وکړي یو 50000 روپۍ څه تنظیم کې مو ورکړې وي، کسانو مسانو هغوی هسې امداد کړی. د دې علاقې چاپېرچل څومره چې پښتانه دي خلک امداد کوي، لکه مطلب تاسو سره روان دي خو د یو کوره بل نه آبادېږي او د کلي کې راسه سینې خو د بار داسې لږ شانتې دغه راغی 500,000 روپۍ خو هېڅ هم پرې نه کېږي. او بله تلې دا لکه دغه ستنې کتې شئ، هر څو ستنې چې روي به دا کاغذ یې لیکلي تقریبا 80,000 روپۍ د هر څه یې راوړي ډراپونه. دا چې کله تاسو ته دغه ستنې ونیسي سهار ماښام به تکلیف تاسو ته صحیح؟ ما ته تکلیف خو پرون به زما معده ولاړه وه او چې څه بین به په دې کور کې ډینګولي د ډوډۍ راته به زړه به راته بار راوته. دی بېګا غالک راغلی ډراپ یې راته معدې چال اغوستی، داسې لږ معمولي خوراک کولی شم. نور دې نه علاوه تاسو ته بیماري د زړه بیماري هم ده؟ زما د زړه خبره هم ده او د معدې خبره هم ده، مونږ ته د زړه تکلیف هم دی. اوس موجوده وخت کې ګرځېدی نه شي بس په دغه اوس نه شم بس یې ګرځم او سر راباندې ګرځي رالوېږم. کمزورتیا لږ وخت دې لاسه نیولې او ما دغه راکړو چې لږ شان وګرځم او مزه نه کوي، نه شم. کاکا نو بس اخره کې دغه کیمرې ته مخامخ شه، ډېر پښتانه داسې مونږ ګورو چې هغې الله ډېر څه ورکړي ډېر او زیات تر داسې دي چې هغوی ګرځي داسې خلکو پسې. نو دغه پښتانه ځان ته مخامخ که او دوی ته څه گزارش کړي د خپل علاج دپاره، دغه بچیان دي واړه دي او کمزوري دي، هغوی دیاړي مزدوري کوي، په هغې کې ستا علاج نه کړي، دې خلکو ته به څه ورته وایې اخري څه داسې نوکري نشته او نهسې دغه خو به زه یم چې خاص د الله د رضا دپاره ما سره زه دومره امداد وکړي چې زه پرې دې کټ نه اوچت شم. ډېر باندې رحم وکړي، موږ تاسو لپاره دعاګوي څومره پښتانه چې دا وخت تاسو ګوري انشاءالله ضرور به تاسو سره مرسته کوي. کتونکو د پیرسدو علاقې یا چې څومره دا وخت موږ پښتانه ګوري، که څوک اسم نشي کولی دا ویډیو شیر کوي، په دې ستاسو هېڅ خرچه نه راځي، روپۍ خرچه هم پرې نه راځي، شیر یې کوي چې څومره ډېره شیر کولی شي شیر یې کوي. دا کاکا د الله په یو داسې امتحان کې پروت دی، موږ او تاسو د الله د هغې نه وساتي، انتهایي تکلیف کې دی، ګرځېدل یې نشته، د معدې مسلې ده، دړۍ ده، د شوګر یې ده، د شوګر علاج د دوی جاري دی، خو دغه لاس هم دوی ته ویلي چې یاره دا لاس به نه درې کوه، الله دې وکړي چې دغه لاس هم د دوی ټیک شي، دوی چې څومره مسلې دا حل شي. دغه بچی دی را سره ګاونډي هم ناست دی، دوی څه خبرې اترې کوو. استاد دا مسله ګله حمزه الله نوم دی. حمزه الله څه کار کوي؟
زه خو دغه د اړیکو عملیان خرڅوم په موږ عملیان خرڅې په ملیانو کې خو 15 یا چې ته داسې ډېر زور ولګې د ورځې 100 روپۍ به وګټې د کور خرچې هم ډېرې د ګراني ده بیا دغه د اجي دی د علاج دی نو څه اوسه پورې دې څه وکړه مخکې هم څه سوچ دی دغه راته بس جي دغه پورې دغه دی مخکې 2 میاشتې داخل وم په صحت کارت باندې علاج کوو صحت کارت کې پیسې ختمې کړې بس بیا یو بل نه قرض راغستل څه پوره به ټایم نشته څه اسره هم نشته د غیر د خدایه او غواړو بس یو بل نه غواړو قرض او په دې پلار یې لګو او څه داسې اوس زموږ نور وس نه کېږي 15 لک روپۍ رانه ډاکټران غواړي د علاج لپاره او څه دغه هم نشته چې خرڅ یې پوته 15 لک روپۍ چې ورکړي نو څه به وکړي لکه مطلب علاج به د مکمل شي مکمل علاج به وشي مکمل علاج به وشي بچ به شي ډیپریشن نه دی دغه نه لاس کټ کېدو صحت کارت باندې چې څومره پیسې وي هغه ختم شي او چې ختم شي نشته وکړي صحت کارت کې پیسې وسو راته په پوری خې پلار هسپتال کې نه پریدي دا بل مریض ته تکلیف رسیدي نه دا کوم هسپتال کې کمپلیکس خیال دلته کمپلیکس کې به حیات آباد ته وړو هغه را واپس کومه ته لیوي سبس هفته بوزم ماینه هفته موینې او جی دا د ویانې ډېرې زیاتې پرتې دي دا تاسو کله راوړي دا د 100 روپو دی اوس چې دا مې اوس 60,000 روپو راوړي دي او سر یو ستن لګوم یو ماښام لګوم 15,000 روپۍ ورځ مې دا اول ته مې وړوکې شان دوکانګیر 200 پکې د ورځې ګټم او 15,000 لګوم بس قرضونو باندې روان دي دا او جی ټول په قرضونو باندې روان دي قرض به هم څه وخته پورې څوک به درکړي د مخکې لکه دی که نه داسې ده کتونکو بس دغه رور ته وګورئ دغه پلار ته وګورئ دا کور هم تاسو ته ښکاري یو غریبه کور ته قربان خدای داسې بیماري یا داسې ازمیخ امتحان راوستو نو موږ د ټینګې نه موږ ډېر کمزوري موږ ډېر عاجز او الله دې په موږ باندې دغه ازمیخ دغه امتحان اسان کړي په دې کورنۍ په دې علاقه کې چې څومره بیماران دي څومره مریضان دي الله دې په اسانه کړي ښه اخره کې خپل د موبایل نمبر هم راته ووایه چې کوم کتونکي دې ګوري څوک تاسو سره مرسته کوي نو چې ستاسو د موبایل نمبر چې تاسو سره براه راست رابطه وکړي چې موږ ته بیخي منځ نه 0340 76 73 267 340 76 73 267 په دې پیسې او ستا ان دی رانه او جی انم دی واتس اپ هم دی او جی پیسې هم دی کتونکو دغه نمبر په سکرین چلیږي بالکل هم د دوی سره ډایرکټ رابطه وکړي د دوی پیسې اکاونټ په دغه واتس اپ هم په ډایرکټ وسه کالم کولای شي که څوک وایي چې موږ دوی له نقد ورکو کنه څوک وایي چې نقد نه دا کاکو چې ته د دې څومره علاج دغه برداشت کوم موږ او علاج ولکو نو بالکل د دې نه بهتر خبره نشته کاکا ته څنګه خیر دی بس زه خو دا ګاونډي مې دی جی جی او مونږ خبره کوو نو مسلمان رور ته کوو جی جی د مسلمانۍ په حیثیت جی جی باندې دا زامن یې دام کمزوري دي د 100 روپو مزدور کار دي او کور کې مواړه زاګه دي ډوډۍ غواړي خرچې لګي د کور هر سړي ته پاته ده نو بیخي حالات خراب دي خو موږ د دې مسلمانانو ورونه د پاره د خدای دا دغه کوو چې د الله په رضا باندې ستاسو څه وسي نو دې رور سره یې وکړئ دوی سره ګاونډیانو مو خو یو کور د بله پوره کېږي نه نو دا د الله د رضا دپاره په لالچ نه څه په انسانت نه ګڼي چې یاره تاسو به په موږ څه انسان ناواړوئ خو بس دا د الله د رضا دپاره چې د چا څه وس کېږي که ډېر کېږي او که لږ کېږي دا هم نه چې یو سړی ډېر وس وکړي چې څه د چا د وس وي که شل یو که زر یو که لاک یو نو بل دا سړی داسې پروت دی چې ناممکنه اوس چې ورور پلار سړي ته په کور کې داسې بیمار پروت وي د کور واړه مي الله ته هم داسې خپل پردی هم راځي نو په سړي ډېر لوی بوجونه دي نو بوجونه خو ډېر زیات دي خو موږ د مسلمانانو ورونه د پاره د خدای دا توقع کوو چې د الله په رضا امداد موږ سره وکړي صحیح ډېره مننه کاکا الله دې خوشحاله کړه مهرباني تلاوت شاه بارشه زه رسې دا کور متخایو کتونکو به دغه د کور حالات دي او د اسلام الدین کاکا په ژوند کې ډېرې سختې دي ډېرې کړمې غربت دی بېوسي ده او دغه بچی دی یو بچی دی د ګټې وټې بل چونکې ماشوم دی او اپریشن یې کړی دا یې کور دی کیمرامین تلاوت شاه به تاسو ته دغه کور وښیي بس دا یل دی د دې کور نه تاسو اندازه والی نو یو کچه شان آبادي ده په نن سبا وخت کې چې چا کچا کوري بس هغه د ژوند ټول عکاسي د چېرې د ده څه حیثیت دی په دې معاشره کې سید هغه تلاوت شاه دا مو وښیي دا سرنجونه او ډریپونه به تاسو ته ښکاري لا تعداده دا چې یو انسان ته وخېږي نو زه یم هغه خو به د ژوند نه هم لوم وړي چېرې په دومره سختو کې هغه ژوند کوي کاکا له دې الله ډېر ژوند ورکړي چې کومه ذمهواري ده ته راشه که نه څنګه یې ته السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه یې خیر دی ستاسو ګاونډي دی کاکا زمونږ ګاونډي دی د پاره د الله رضا لپاره دا ویډیو شیر کړئ چې چا وس کېږي نو دې ورسه وس وکړي او چې چا وس نه کېږي نو د پاره د الله لپاره دا ویډیو دې شیر کړي د پیرسدو خلکو ته دا خواست دی د الله د رضا لپاره دا ویډیو شیر کړئ جی 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 ډېره مهرباني کتونکو په دغه یو شیر ستاسو هېڅ هم نه کېږي ستاسو څه به په ایډۍ کې داسې ډېر خلک چې هغه به الله پاک له وس ورکړي مال حال به ورکړي د دې دنیا چې څه دي به ول ورکړي نو که دې کاکا سره ستاسو په توسط سره څوک امداد وکړي مرسته وکړي دغه علاج یې وشي دې بچو ته
واپس په خپل خپل ودرېږي نو دا د دوی لپاره د خوشحالۍ موقع ده. ښه اخره کې دغه نمبر تاسو ته ښکاري او بیا هم دغه گزارش دی چې شیر یې کوي، دومره شیر کوي ګروپونو کې په یارانو دوستانو سره چې دوی سره دغه مرسته وشو. بل ځل موږ دلته راشو کاکا سره په خوشحالۍ ملاو شو. تر هغې پورې ښاد آباد او بریالي اوسئ.